بل شیز په کم پاتې شو افق شوی دایره الارتفاع دایره نصف النهار دایره زمانیه عرض البلد معلوم کرنے کا طول البلد وشو دا نقطة المشرق والمغرب مخکې پکې څه شی پاتې شو څه شی پکې پاتې شوی هغه ووایي چې ووایو ها لیب سال راشدین لیب کا سال لیپ ایئر دا چې ورته وایي مخکې خو ته عالمي خط تاریخ دا شی وګڼه دا لیپ سال په دې 46 په باندې دا راوړوي ته چې بیا خپل سبق لزوخه دا داسې قصه ده که نه چې دا ځمکه ده او دا د دې نور نه په یو کال کې ګیر چاپېره یو چکر ګوره کوي او دا یو کال د څومره ورځو وي د 365 پوه شوې پې راشه دا کال چې دی دا مونږ وایو چې د 365 ورځو وي خو دا په حقیقت کې 365 ورځو نه وي دې نه لږ غونده کیسې وایي دې نه څه وي لږ څه وایي تقریبا 6 ګنټې څه کم یو څو منټه کم دا پیسې وایي یعنې په 365 ورځو او په 6 ګنټې کې دا ځمکه د دې نور نه ګیر چاپېره یو چکر څه کوي پوره کوي نو ګوره چې په 2021 کې دې چکر پوره کو په 365 ورځو په شپږو ګنټو کې خو مونږ کال ختم شو 6 ګنټې زموږ سره په سر پاتې شوې که نه دا وران کوم که نه ٹھیک شوله 365 ورځې او 100 ګنټې 6 ګنټې نو موږ خو 365 ورځو ته یو کال وي خو 6 ګنټې خو پاتې شوې که نه دا 6 ګنټې موږ ته د دې 2021 د کال راته دا قرض پاتې شو خوشوله په 2022 کې بیا دې ځمکې خپل چکر پوره کو موږ 365 ګنټې ترې راواغستې هغه مو یو کال حساب کو او بیا یې څو پاتې شوې اوس ټوټل څومره شوې 12 ګنټې په سر پاتې شوې که نه 6 زړې او 6 نوي بیا 2023 شروع شو 1 جنوري شو بیا مو په حساب شروع نو چې بیا 365 ورځې څنګه پوره شو چې مو کال ختم شو 2024 ډزې مو شروع کړې پوه شوې چې 365 ورځې بیا تېرې شوې نو بیا مو ووایي چې کال ختم شو که نه او 6 ګنټې نورې پاتې 12 زړې هم پاتې وې نو ټوټل څومره شوې 12 ګنټې پوهېږي پې 2024 شروع شو ٹھیک شوله چې 2024 شروع شو نو په دې کال کې مونږ اوس چې دا 2024 دا کال چې دی چې دیم ختم شي 365 ورځې وشي نو زموږ سره په سر باندې څو ګنټې پاتې شي 24 نو 24 ګنټې صحیح روغه ورځ شپه شوا روزي که نه ټیک ده نو دوی راولګېدل دا سوچ فکر یې وکړو چې دا 24 ګنټې یو ورځ خو سیوا شو زموږ سره هغې چکر باندې د ځمکې په چکر دا ورځ چېرته ضایع په یو کال کې دا څه کوو دا ضایع نو دی هم په دقې کال په د اخري کال چې دی په دې کې یې بیا ورله دا سوچ وکړو چې یاره دا چې ضایع نو دا په کومه میاشت کې سیوا نو په دې باندې اتفاق راغی چې یاره دا په دې کال کې چې د فروری دا میاشت دا خو پکې دا 28 وي که نه دا خو ټولو کې 28 را روانه وه نو په دې 2024 کې چې د فروری میاشت شي نو ابه د 28 نه وي ابه د څه کو د 29 نو 24 به ختم شي نو فرق لاړ والوتو بس نه پوهېږي
یو شواروز 24 غنټې دی په دې کې سیوا کړل که نه نو دای ولا یو قاعده ورله کېښوده وی هر هغه کال چې هغه په 4 باندې پوره تقسیمېدلو چې په 4 باندې تقسیمېدلو نو دا به د لیب کال وي لیب سال وي دا او په دې کې به فروری د 29 وي په دې کې به صحیح فروری 29 وي په دې پورې به پوه شوئ اوس راشه بل یہ کتاب تن گورا جو سال 4 پر پورا تقسیم ہو سکتا ہے لیب کا سال ہے اور جو سال 4 پر بھی تقسیم ہو سکتا ہے اور 100 پر بھی تقسیم ہو سکتا ہے مثلا 1900 وہ لیب کا سال نہیں دے لو سراش ددی شی وکړل چې 365 ورځو 6 غنټې 24 غنټې ته جوړ شوې نه نو یو 24 غنټې په دې کې سیوا کړې نو 366 دا کال د 100 ورځو کو 366 خو حقیقت ته وګورئ نو دلته 24 غنټې باقی نه دي سیوا شوي 24 غنټې نه دي سیوا شوي بلکې د 24 غنټو نه لږ کم 24 په 100 تقسیم کړو 24 په 100 تقسیم کړو چې صورت راغله اول دسې وکړه دا 24 په 60 باندې کې ولا ضرب ورکړه په یو ورځ 24 یو 24 غنټې 1440 منټ اوس دا 1440 چې دی نو دا په 100 باندې تقسیم کړه 14.4 دلته ګوره دلته چې د 24 غنټې خو سیوا کړې که نه خو دا اصل کې دی 14.4 منټ کم 24 غنټې 14.4 منټ کم 24 غنټې نو ټوټل 24 غنټې خو پوره نه شوې نو گویا کې د چې به دا سیوا کړې خو 14.4 منټې ورته سیوا واوړېدل که نه نه پوهېږي واوړېدل په کار خو دا نه و چې د پوره 24 غنټې سیوا کړې بلکې دغه یو ورځ چې و نو دی پکې دا 1400 منټو کم و 24 غنټو حساب کړی نو هغې له جدا ګڼې نه شي جوړولی چې داسې غنټه پکې تېره داسې 24 غنټې پکې تېر شي چې هغې کې 14 منټ کم وي او 24 غنټې پوره شي یعنې په اخره غنټه کې چاوي ولا تیزه کړي او دا سیکنډۍ زر زر لاړه شي داسې خو نه شي کېدی که نه نو دا 14 منټه 14.4 خو ته سیواګري په مفته کې سیوا کړل اوس په 2024 کې دا د سیوا کړل بیا 25 26 27 28 کې بیا 24 غنټې سیوا کړې که نه نو بیا 14 منټ پاتې نه شول نو 14 منټ او 14 منټ څو شو 28 منټ شو بیا 29 30 31 32 کې بیا 24 غنټې سیوا کړې نو 14 منټې بیا نور زیاتې ونه کړو نو 28 منټه پوخانه قرض وه اوس 14 نور شو وسوره شو 42 شو داسې خبره تله نو چې کله 100 کاله پوره شول چې څو پوره شو چې 100 کاله پوره شول ټیک شو نه نو هغه 14 منټ چې د 4 کاله کې سیوا اخیستي وو که نه په 100 کالو کې د هغې نه ځان له بیا 24 غنټې جوړې شوې هغې نه بیا ځان له څه جوړې شوې 24 غنټې جوړې شوې نه پوهېږي نو دغه سلم کال چې کوم و په هغې باندې دا فتوه جاري کړه دا حکم یې ولګاو چې وروره هر کال 4 په 4 باندې چې تقسیمیږي اخو مونږ لیب سال اخلو یو ورځ پکې سیوا کوو که نه خو دا یو ورځ چې مونږ سیوا کوله مونږ به پکې 14 منټ زیاتې کوو نو اوس هغه زیاتې دوره شو چې روغې 24 غنټې دې جوړې شوې نو 24 غنټو د پاسه زیاتې خو نه شو کولی نو دا کال چې دی ټیک دی چې دا په 4 تقسیمیږي خو په 100 تقسیمیږي که نه دا کال کې به یو ورځ نه سیوا کوو په دې کال کې به یو ورځ سیوا کوو نو 1900 وا سال چې کوم 1901 بیا شروع شو 1902 1903 داسې که نه په هغې کال باندې یو ورځ سیوا په کار په 4 تقسیمېده په کار سیوا کړی وې خو سیوا یې نه کړه
ځکه چې هغه ورسره په سوم تقسیمېدو که نه نو ګویا کې د 1800 نه تر 1900 پورې 100 کاله تېر شو او په هر 4 کاله کې دي 14 منټه زیاتې کړی و که نه نو هغه زیاتې 24 ګنټو ته په 1900 سره راورسېد جو ورځې پکې سیوا نه کړه نو بیا یې هېڅ برابر نه کړو بیا برابر سرابر کړو که نه ها او 28 په هغې کې 29 نه کړه پوهېږې بې راځو وله ښه اوس پکې یو بل تصرف هم دی ښه راشه اوس نو ګوره پته دا ولګېده چې کوم کال په 4 تقسیمېږي صرف په دې کې به یو ورځ سیوا کوي خو چې کوم کال په 4 هم تقسیمېدو په 100 هم تقسیمېدو نو بیا به کې نه سیوا کوي پوه شوې بې گورا جو سال 4 پر پورا تقسیم ہو سکتا ہے لیپ کا سال ہے اور جو سال 4 پر بھی تقسیم ہو سکتا ہے اور 100 پر بھی تقسیم ہو سکتا ہے مثلا 1900 وہ لیپ کا سال نہیں اغه نه دی بیا اغه نه دی دا کې وجه باندې خو پوه شوې که نه چې د خو په کار دی چې 4 کاله بعد 24 ګنټې نه سیوا کولی ځکه چې 14 منټه پکې زیاتې کوو که نه بیا راشه ها اور جو سال 4 پر تقسیم ہو سکتا ہے 100 پر بھی تقسیم ہو سکتا ہے اور 400 پر بھی تقسیم ہو سکتا ہے مثلا 2000 وہ لیپ کا سال ہے بل طرف ته اوس ګوره دې طرف ته خو یې زیاتې کوو 14 منټه هغې سیواګري اخیستل که نه نو چې 100 کاله تېر شول نو هغه 14.4 14.4 14.4 د وی چې 24 ګنټې دې جوړې شوې پوه شوې بې او اوس موږ له یو ورځ سیوا کول مناسب نه دي نو په هغې 1900 باندې خو سیوا نه کړله که نه ټیک شوله داسې په 1800 په 1700 په 1600 په 1600 کې سیوا کړی خو په نورو کې سیوا کړی نو په 1700 هم نه دی سیوا کړی 1700 والا هم 28 فروری وه په 1800 والا باندې هم 28 فروری وه په 1900 باندې هم سیوا نه کړو هغه هم د 28 فروری وه خو چې 2000 له راورسېد نو 400 کاله وشو اوس که نه نو اوس د چې دا 14 منټه 100 کاله بعد چې به یې لیپ سال نه مناوه ځکه چې کمې به یې ایستو که نه چې کوم ده به سیواګري 14 منټه هغسې نه به یې ایستل خو په 400 کاله چې تېر شول نو ده چې به هغه 100 کاله بعد هغه یو ورځ نه سیوا کوله ځکه چې د سیواګري اخیستي نو هغه د هغې 100 کالو کې د هغې 14.4 14.4 نه 24 ګنټې پوره نه جوړېدې 24 ګنټې دې پوره نه جوړېدې بلکې په هغې کې هم لږ غونده کې منټونه کم راغله نه پوهېږې په 100 کالو کې 6 ګنټې پکې کمې راغلې ٹھیک شو نا 100 چې په 6 باندې تقسیم کې 6 ګنټې ودېږه 6 ګنټې اول په ګنټه کې 60 منټې په 60 کې ول ضرب ورکا 24 له په 60 کې ضرب ورکا 1440 لا په 6 کې ضرب ورکا 8640 له اوس په 24 باندې تقسیم کړو 360 ها سجې درانه زګه چې هغه 14 منټه سیوا راتله او جو 400 کاله تیر شو ٹھیک ده نو د چې هغه سلسل کاله بعد هغه کوم فرق راغلی هغه یې 100 کاله بعد وي 100 کاله بعد چې په 100 کالو کې به کوم فرق راتلو نو هغه یې ویستو که نه نو هغه فرق چې د کوم ویستلو مناسب فرق یې نه ویستلی لږ زیاتی په هغې باندې کړی صحیح پې کړی زیاتی یعنې د ده ورته بیا منټونه پاتې شوي د هغې ورته نه و پاتې شوي اوله کې خو ته د هغې پاتې شو خو دې خوا پې د ده ور واوړېدل که نه نو 100 کاله بعد پې د 6 ګنټې واوړېدې بیا بیا 100 کاله بعد د 6 ګنټې واوړېدې
بیا به سل کاله بعد 6 غنټې، اوس سل کاله کې 6 غنټې، نو په یو کال کې به 100 منټه بیا راځي، هغه به بیا حساب وکړي ځان له پوه شوې. خو په سل کاله به 6 غنټې د ده څه شوې ور واوړېدې، نو چې 400 کاله وشو د ده بیا 24 غنټې ور واوړېدې که نه. نو یې ګوره په 1700 کې مې ورځ نه ده سیوا کړې، ځکه چې ستا راته راوړېدې. په 1800 کې مې هم نه ده سیوا کړې که ستا راته راوړېدې. په 1900 کې هم نه ده سیوا کړې که ستا راوړېدې. او په 2000 کې به بیا سیوا کړه، ځکه چې د هغه راوړېدې نو هغه اوس 24 غنټو ته ورسېدې. چې ورسېدې چې اوس یې یو ورځ به بیا څه کړه سیوا کړه. پوه شوې څنګه نه په دې کې به دا صرف ساده لیب سال دی، صرف په 4 تقسیمیږي، نه په 100 تقسیمیږي او نه په 400. دا صرف لیب سال دی. چې 2100 راشي، دا خو 2024 دی که نه، 2100 چې راشي پته نه لګي زمونږ د بدرونو سره به څه شوي. په 2100 کې به بیا دی نه سیوا، په 2000 کې به سیوا کړی 2000 لیب سال، په 2100 کې به نه سیوا کوي، په 2200 کې به بیا نه سیوا کوي، په 2300 کې به بیا نه سیوا کوي، په 2400 کې به سیوا کوي. پوه شوې؟ نو که 2400 بالفرض و دنیا آباده وه، نو بیا به دوی هغې کال باندې به په یو ورځ سیوا کوي به پې. او په 2100 په 2200 په 2300 پې سیوا کوي نه. پوه شوې؟ ځکه دا 2100 2200 2300 په 4 هم تقسیمیږي، نو په کار ده چې سیوا کړي، خو په 100 هم تقسیمیږي نو نه یې سیوا کوي. او 2400 چې بیا راشي نو په 4 هم تقسیمیږي، په 100 هم تقسیمیږي، خو په 400 هم تقسیمیږي نو بیا پې سیوا کوي. پوه شوې؟ نو اوس د هغې ته په انتظار کښېنئ 2400 ده ها، او دا د مسو هډوکي به زرې شوي. ښه دې له اوس راشه دې کتاب ته ګوره. لیب کا سال کبیسا، لیب ایئر ورته وایي. جو سال 4 پر پورا تقسیم ہو سکتا ہے لیب کا سال ہے، اور جو سال 4 پر بھی تقسیم ہو سکتا ہے اور 100 پر بھی تقسیم ہو سکتا ہے، مثلا 1900 وہ لیب کا سال نہیں. اور جو سال 4 پر تقسیم ہو سکتا ہے 100 پر بھی تقسیم ہو سکتا ہے اور 400 پر بھی تقسیم ہو سکتا ہے، مثلا 2000 وہ بھی لیب کا سال ہے. لیب کے سال پروری 29 دن کا اور غیر لیب کے سال 28 دن کا ہوتا ہے. لیب کال اور غیر لیب کال کے فرق دقه دی چې په لیب سال کې پروری د سوی 29 او په غیر لیب کې 28 وي. اوس 2024 دی که نه، نو په 24 کې لیب سال دی، پروری د 29 ده. 13 کال دا نه و، را روان 25 کې به هم نه وي، پروری به د 28 وي، په 26 کې به هم د 28 وي، په 27 کې به هم د 28 په 28 کې به بیا د څه وي 29 وي. پوه شوې؟ حضرت مفتی رشید احمد دودیانوی رحمہ اللہ کی ایک عبارت مندرجہ احسن الفتاوی جلد 2 صفحہ 369 پر لیب کی تشریح یوں کی گئی ہے: 4 پر تقسیم ہونے والا سال لیب ہے، لیکن جو صدی 4 پر تقسیم نہ ہو اس کا آخری سال لیب کا نہ ہوگا، اگرچہ وہ سال 4 پر تقسیم ہو جاتا ہو. تاہم 36ویں صدی 4 پر تقسیم ہونے کے باوجود سن 3600 لیب کا سال نہیں. مثال 20ویں صدی کا آخری سال 2000 ہے، چونکہ 20 4 پر تقسیم ہو جاتا ہے لیب، لہٰذا 2000 لیب کا سال ہے. جبکہ 19ویں صدی کا آخری سال 1900 ہے، چونکہ 19 4 پر پورا تقسیم نہیں ہوا، اس لیے 1900 لیب کا سال نہیں. 36 4 پر تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود سن 3600 لیب کا سال نہیں ہوگا. ففهم وتدبر. دا فرقونه وباسي، یو طرف چې فرق وباسي نو بیا ورته سمنټونه سیکنډونه زیاتې وکړي، نو بل پیر بیا هغه فرق وباسي چې بیا وباسي نو بیا پکې لږ کمې راشي، ده ورته پاتې شي، بیا بله کې نه وباسي، داسې په دې طریقه باندې روان شي. او قاعده یې دقه شوه چې په 4 تقسیمیږي ټوټل کال د لیب سال دی، چې په 4 او په 100 دواړو تقسیمیږي بیا نه دی. ٹھیک شوله؟ او چې په 4 او په 100 او په 400 درې واړو تقسیمیږي بیا بس دقه درې صورت دی. په دې باندې پوه شوئ؟
اوس راشه الدوائر السماویه دا شی وکنه راشه نقطة المشرق والمغرب 69 صبا فصل في النقاط نقطة المشرق والمغرب دائرة الافق اور دائرہ معدل النہار کے موزے تقاطع کو نقطہ مشرق و مغرب کہتے ہیں قاعدہ نمبر 1 نقطہ اور جہت مثلا نقطة المشرق اور جہت المشرق میں فرق ہے نقطة المشرق سے مراد تو ایک خاص نقطہ ہے لیکن جہت اس نقطے سے دائیں بائیں 45 درجے تک کا نام یود سمت جہت شطر المسجد الحرام فولو وجهه څنګه دی شطر المسجد په طرف د شطر حرام ٹھیک شو شطر جهت ته وي شطر چاته ویلېږي جهت ٹھیک ده او یو د نقطه څه شي نقطه نو یو گوئی کہ بیت اللہ شریف زمون د پاره چې دی هغه نقطة القبله ده هغه څه ده نقطة القبله او د بیت الله شریف چې کوم ځای کې دغه نقطه چې په کوم ځای کې ده بیت الله شریف د دې نه یو خوا او بل خوا 45 ډیګري دا ګوره هغه څه شو دی په ذریعه ہوتا طرفونه معلوم کړه کنه چې مثال دا ستاسو شی شو شمال دا څه شو جنوب او دې 90 درجه زاویه دی پیرا وسن دا شو مغرب او دا شو مشرق دا نقطه شمال نقطه جنوب نقطه مشرق نقطه مغرب خو جهت کم یو ٹھیک شو لا طرف کم یو دی نو جهت مشرق چې دی د دې نقطه مشرق نه 45 درجه دی خوا او 45 درجه دی د ټول دا هغه درجه 45 بدل ته وباسي کنه دا ټول سره مشرق شو دا جهت مشرق شو پوه شو بیا دي شي 45 دی خوا او 45 دی خوا دا ټول سره شو جهت مغرب شو دلته دا ټول څه شو شمال او دا ټول څه شو دې باندې پوه شو یو نقطة المغرب نقطة المشرق یو جهت مشرق او جهت مغرب جهت شمال او جهت جنوب پوه شو په خبره اوس راشه په دې ځای باندې بیت الله شریف دی مثلا دلته پوهیږي دلته بیت الله شریف دی ته په دې علاقه باندې دلته آباد دا بیت الله شریف ستا دپاره نقطة القبله ده د سره باره څه دی د شرع حکم اوس موږ ته دا دی د قرآن او د سنت ٹھیک شوله چې ته کله بیت الله شریف اینی ته بیت الله شریف اینی نو بیا به خاص بیت الله طرف ته مخ نو ګویا دنه چې خلق مانځه ته ولاړي تاسو کې څوک عجوبرې لیدلې ہے نه نو سپې څنګه جوړ کړی دغه شان د ګول سپې ګر چاپېره جوړ کړی که نه که د دې ګولایې نه څوک لږ غونته کې د بیت الله شریف نه اخوا لږ واوړې دا ودرې نو بیا لمونځ کېږي نه کېږي پوه شوې نو چې په مسجد حرام کې دننه یې نو چا ته به ګورې بیت الله شریف ته او مخکې او که د مسجد حرام نه بار وي په مکه مکرمه کې او تا ته بیت الله شریف ښکارېدو ځکه دا آبادي خو دنګه ده اوس خو بلډینګونه دي جو نه به ښکاري خو پخوا خو دغه نه و که نه بیت الله شریف د ټولو دنګ آبادي نو چې تا ته تر کومې پورې بیت الله شریف ښکاري نو ته بیت الله شریف ته مخکې او چې کله تا ته نه ښکارېدو په مکه کې ته لږ ښه لرې لاړې نو بیا به مسجد حرام طرف ته مخکې کوم طرف ته مخکې مسجد حرام ګوره دا مسجد حرام دی ټوټل بیت ورس او دا ټوله مکه مکرمه ده
نو که په دې ځای کې یو سړی مونځ کوي دی خوا مخ کوي که نه که دلته یو سړی مونځ کوي نو دی خوا مخ کوي دلته مونځ کوي نو دلته کوي دی خوا به یو ښار کې دلته پوهېږي پې په دې خبره پوه شوې اوس راشه ما ته وي چې دلته بیت الله شریف دی که نه اوس ته آفاقي صحیح آفاقي د مکې نه بار لکه زمونږ دلته پاکستان کې نو نقطة القبله تا معلومه کړه چې زمونږ نقطة القبله بیت الله شریف په دې ځای دی دغه نقطة القبله شوه که نه یا وایي دا عیني قبله شوه دا څه شوه عیني قبله شوه خو دلته مونږ ته حکم دا دی چې ته شطر المسجد الحرام مخ کا په جهت د مسجد حرام باندې څنګه یا په جهت د بیت الله شریف مخ کا او جهت چې وي نو دا د نقطې نه 45 درجې یو خوا 45 درجې بل خوا دوره خور وي څه وي دومره خور وي نو که دا نقطة القبله چې کومه ده کعبه د دې کعبې ته په دې ځای باندې مونځ کوې دلته په پاکستان کې ولاړې په مانځه نو که ته عین دې کعبې ته مخکې خو بلکل صحیح مونځ دې راغلی که نه خو که ته داسې وکړې चालीस 45 शांति 45 दे तरफ 40 45 da देगा ना da 40 45 دا ټول ستا دپاره څه شی دی نو ګوره دا خو پکې عین قبله شوه خو دا ټول د جهت قبله دی دا ټول څه دی یا هغه شطر الکعبه یا شطر المسجد الحرام پوهېږي پې نو که یو سړی دلته په مانځه ولاړ دی او سیدې دې خوا مخ کړی ښه صحیح مونځ کوي خو که یو سړی خطا شوی دی لکه مثال په طور باندې لږون پکې کوږ ولاړ دی یو دیشي ولاړ دی یا دیشي ولاړ دی یا دیشي ولاړ دی یا دیشي ولاړ دی یا دیشي ولاړ دی او مونځ یې وکړو نو څه به وایي چې دا مونځ دی هلکه کعبې طرف ته برابر نه وي مونځ یې شوی دی نه دیشي به ورته وایي نه دا ټول جهت دغه دپاره قبله ده ټول د کعبې نه 45 درجې یو خوا 45 درجې دا ټول جهت قبله ده جهر طرف ته مونځ وکړو مونځ یې څه دی بیا جومات جوړ شوی دی دلته جومات یې عین کعبې طرف ته صحیح قبله ولا وکړي بلکل صحیح دی که نه او که یو جومات جوړ دی د مخکې نه او د هغې قبله چې دا عین کعبې طرف ته نه ده بلکې یو خوا یا بل خوا 10 15 20 25 ډیګرۍ اوړېدلې ده پوه شوې داسې چا جومات جوړ کړی دی ټیک ده داسې جوړ کړی داسې پکې دی مانځ ته ودرېږي پوه شوې دی په دې ځای باندې داسې جوړ کړی دی او داسې پکې ودرېږي نو کعبه خو داسې ده که نه او دی څنګه ودرېږي داسې ودرېږي خو 45 کې دننه ودرېږي د 45 نه بار نه ودرېږي نو اوم داسې نه چې ته پسې لاړ شې جوړو دا جومات ونړوئ او بیا یې جوړ کړئ صحیح د کعبې په طرف باندې ضرورت ورته شته اوم صحیح دی داسې ځکه د یو خوا بل خوا ستا سره 45 ډیګرۍ پورې گنجایش شته دی خو د سټارټ نه چې ته کله مسجد جوړی بلکل ابتدایي نو په هغې کې په احتیاط کې چې ستا قبله بلکل صحیح راشي عین کعبې طرف ته راشي خطائی در نه پکې رااله 10 15 20 25 د 45 پورې گنجایش شته نو که د هغې پورې ستا نه خطائی رااله نو خطائی څه ده معاف ده
پوهېږي پرې دې قسم پوه نه شو. او بیا بل یو سړی آفاقي دی، په ځنګل کې دی یا په سمندر کې په کشتۍ کې دی یا په غر کې یو ځای کې بل ځای کې، او د سر ورته د قبلې پته نه لګي، نو د هغه دپاره بیا حکم صحیح چې ته کوم خوا مخ که تحري وکړه. تحري وکړه نو چې ستا هغه شرح صدر په کوم طرف باندې وشو هغې طرف ته بسم الله که لمونځ کوه. لمونځ دې څه دی؟ څه خطایي پکې شته؟ اگر چې په دې مانځه کې ته بیخي ګیر چاپېره ولې ونه ګرځېدې، لکه یو سړی په مانځه باندې ولاړ دی، دې خوا یې مخ کړی دی او یو رکعت یې وکړو، دته پته وه چې اوه دا زه غلط ولاړ یم، قبله خو دې خوا ده، او په مانځه کې دې خوا راواوړېد. پوه شوې؟ نو چې دویم رکعت یې وکړو، بیا یې په دماغو کې سوچ راغی چې دا قبله خو دې خوا ده، بیا په مانځه کې دې خوا راواوړېد. ټیک شوله؟ درې رکعته چې وکړو بیا یې سوچ راغی چې یاره دا قبله خو دې خوا ده، او چې په مانځه کې بیا دې خوا راواوړېد. پوه شوې پرې؟ نو په دې اخره کې چې رکوع له تلو وي نه نه دا قبله خو دې خوا ده، بیا دې خوا راوړي. په ټول مانځه کې ګیر چاپېره شو که نه، لمونځ یې وشو که نه؟ بلکل وشو. ځکه حکم دا دی چې تحري وکړه. پوه شوې؟ مونږ خو مکلف بیا د حکم یو که نه، چې حکم څنګه کېږي قرنګي. نو که دې وروستو سلام د وګرځاوه، ده ته بیا پته ولګېده چې اوهو دا خو دې طرف ته واوړي، ته بیا وړېدلی، په ده اعاده د صلات شته نشته. پوهېږي پرې؟ نو که بیخي دي چې مثال قبله دلته ده، یو سړي دې خوا مونځ ټوټل دي چې وکړو، ځکه د خپل شرع صدر په دغې طرف باندې و، څوک ونه چې تپوسې کړی وې، نور سپوږمۍ څه ونه چې د هغې نه یې څه ځان پوه کړی وې، ٹھیک شوله، څه اندازه یې ترې اخیستی وې، نو بلکل د لمونځ څه دی؟ صحیح دی. پوهېږې پرې؟ نو دقه رنګې که عین قبلې د دې مسجد جوړ کو او ودرېدې ډېره ښه ده، خو که بالفرض په هغې کې دنه لږه خطایي راله نو دغې سره جهت ختمیږي نه، او حکم د جهت دی، شطر المسجد الحرام دی که نه، نو که هغې کې مخ شو در نه نو خیر دی. قصدن به نه مخکې وې، قصدن به نه مخکې، قصدن به ګورې چې یاره صحیح کعبې طرف ته راشي، خو خطایي در نه راله نو بیا ګنجایش شته، په چا باندې به جومات ورانې نه، او چې څوک درته ووایي چې ماله د جومات قبله برابر کړه، کوشش به پرې کوې چې عین بیت الله طرف ته ورله برابر کړي، چې بلکل فرق پکې دی. خو که در نه پکې راغی نو معاف دی، لږ لږ فرق څه دی؟ معاف دی. ها نه 25 ډیګرۍ خو د دې ځای باندې به حساب نه، ته پرې حساب وکړه. خو لکه مثال ګوره چې په دغه ځای یو سړی داسې ولاړ دی، نو د هغه ځای نه هغه ګوټ دا په 45 ډیګرۍ دی، او د هغه ځای نه هغه ګوټ په 45 ډیګرۍ دی. نو که په دغې ځای یو سړی مانځه ته ودرېدو، هغې ګوټ نه یې لږ دې خوا داسې مخ کړی و، بل دې خوا داسې مخ کړی و، دواړه ټیک دي. اوس چې د 45 ډیګرو نه یې اخوا مخ کړی و، بیا نه کېږي. ٹھیک شو؟ یو سړی د 45 ډیګرو نه مخوا لکه دغلته ته ودرېږه، دغلته ودرېږه، دا به صحیح ده. دا خو ته بالفرض اوس سیده کعبې طرف ته ولاړې، زه ته لږ دې خوا ودرېږه، دې ځای ته مخکې دي، هم ټیک دی. دغه ځای ته مخکه خاص ګوټ نه نه، ګوټ نه لږ دې خوا هم صحیح دی. د دې ګوټ نه خوا مخکه اوس نه دی صحیح، اوس د 45 نه واوړېد که نه، اوس چې سم مونځ وکړي ژوله ورپسې روان مونځ نه دی شوی، بیا یې وکړي. پوه شوې په دې قصه؟ چې د 45 نه اخوا شو اوس صحیح ده. ٹھیک شوله؟ او دا مې راته دغه هم صحیح راځي، خو دا په هغې وخت کې چې تا ته د یو طرف نه معلومات نه وي حاصل او تحري وکړي. دلته خو تا ته د تحري حکم نه دی که نه، دلته خو ته معلومات حاصلولی شي. ٹھیک شوله؟ نو دلته شطر المسجد الحرام ته به مخکې په دې قسم باندې پوه شوې. نقطة المشرق والمغرب دا وشو. راځه نقطہ اور جہت، مثلا نقطة المشرق اور جہت المشرق میں فرق ہے. نقطہ مشرق سے مراد تو خاص نقطہ ہے، لیکن جہت اس نقطے سے دائیں بائیں 45 درجے تک کا نام ہے.
نقطة الشمال والجنوب یا جغرافیائی قطب شمالی یا قطب جنوبی کو جغرافیائی قطب یا نقاط کے زمکی کی جدا من عین شمال و عین جنوب رو باسو کنا دا جغرافیائی شمال و جنوب دی دا کم دی یا دی سوائے زمینی یا جغرافیائی پیدا جغرافیائی قطب کی اصطلاح مقناطیسی قطب کے سے فرق کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جغرافیائی قطب شمالی کو حقیقی شمال ٹرو نارتھ ٹھیک ہے اور جغرافیائی قطب جنوبی کو حقیقی جنوب ٹرو ساؤتھ بھی کہتے ہیں صحیح قطب شمالی دقه جغرافیائی یو بل په دې ځمکه کې یو بلوم قطب شمالی او قطب جنوبي شته هغې ته مقناطیسي شمالی او مقناطیسي جنوبي وي ځکه چې دا ځمکه دا مثال د یو مقناطیس دی راشه مقناطیسی قطب یا اگر میگنیٹک پول چونکہ مقناطیسی قطب کو سمجھنے کے لیے مقناطیس کو سمجھنا ضروری ہے مقناطیس تمخ کی ہوئی جراست ہوئی اس لیے پہلے بطور تمہید مقناطیس کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے قدیم زمانے میں یونانی ایک خاص قسم کے پتھر چمبک پتھر لوڈ سٹون ہوتا سے اشنا تھے جس میں لوہے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی جانب کھینچنے کی خصوصیت پائی جاتی ہے چونکہ یہ پتھر پہلے ایشیائی کوچک کے صوبہ میگنیشیا کے مقام پر پایا گیا میگنیشیا میں مقام مانے دا التمندلشے ہوا اسی مناسبت سے اس کا نام میگنیس پڑا جو بگڑتے بگڑتے میگنیٹ مقناطیس بن گیا بیاتی نسل شوئے جوڑ شو میگنیٹ مقناطیس کو آزاد حالت میں چھوڑا جائے تو یہ ہمیشہ شمالن جنوبن رخ کر لیتا ہے شمالن جنوبن اگر صلاح خونتکین لیدے لے دے گا نا اسکول کے ایک سری یو طرف بولے سر کڑے وہ طرف ایشین کڑے اس کی وجہ فائدہ نمبر 2 میں آ رہی ہے اس کے سروں پر مقناطیسی قوت زیادہ ہوتی ہے اس لیے انہیں قطب پول کا نام دیا گیا موجودہ دور میں مصنوعی مقناطیس بھی بنایا جاتا ہے جس کی کارکردگی قدرتی مقناطیس سے بڑھ کر ہے چونکہ زمین میں بھی مقناطیس کی قوت کی طرح قوت کشش موجود ہے اس لیے زمین بھی ایک مقناطیس ہی ہے نظمکم سشیدہ گورے کتر آتا ہوں شو دب برا ولی نظمکم نظمکی زانتا راخ کو گنا نظمکی کی یو مقناطیسی قوت دے دا سیزون زانتا سکی رکش گئی جس کی کارکردگی قدرتی مقناطیس سے بڑھ کر ہے چونکہ زمین میں بھی مقناطیس کی طرح قوت کشش موجود ہے اس لیے زمین بھی ایک مقناطیس ہی ہے اور ہر مقناطیس کی طرح اس کے بھی 2 قطب ہے جہاں قوت کشش سب سے زیادہ ہے التبیہ قوت کشش تو ٹول نسوی سیوا بھی ہاں اور ان قطبین ہی کو جغرافیائی قطب سے ممتاز کرنے کے لیے مقناطیسی قطبین کہا جاتا ہے تو گورا یو ازمکی کی اغا قطب شمالی مقناطیسی قطب شمالی دے ایو پا کی مقناطیسی قطب جنوبی جیسے پا ہر مقناطیس کی دا قطبین دی ٹھیک شولا نو دے یو تے جغرافیائی قطب شمالی و جغرافیائی قطب جنوبی بھی چیزا دے مقناطیسی قطب شمالی و مقناطیسی قطب جنوبی نے اس راشی فرق راشی پوئیں گے بھی ٹھیک شولا الغرض زمین کے مقناطیسی قطبین سے مراد وہ 2 ایسے نقاط ہیں جہاں مقناطیسی قوت انتصابی سن میں نیچے کی طرف عمل کرتی ہے مائل سوئی 90 درجے پر رہتی دازان لوگ ہو رہے ہاں دازان دے ہو بدے کی یو ضروری خبر بگی تصیرف دا گو دا کمپاسی ماتا سو تابلو زویلی مپدی بذریعے سر قبلہ معلوم ہوئی ذکا چھ دے کی مقناطیس وی مقناطیس دا وسمن متاثرہ کی ای گنا ٹھیک شولا بل دلتا بتا معلوم بگی جیسے مقد دے علاقے اغزاوی قبلہ 254 بالفرس ٹھیک شو یا 250 و 250 تا ٹھیک نا نو دے 254 باندے چی دا اصل دے زائی 253.98 تا نو دا جغرافیائی شمال نب 253.98 تا جغرافیائی قطبی شمالی نہ بدے مقناطیسی نا
د مقناطیسي او د جغرافیایي په منځ کې فرق شته په منځ کې څه دی فرق پکې دی ٹھیک ده نو دا کمپاس چې دی اصل کې زمونږ زاویې قبله 254 جغرافیایي ده د قطب شمالي نه 254 باندې جغرافیایي قطب شمالي نه او دا کمپاس تا ته د هغې مقناطیسي قطب شمالي نه بېشماري پوه شوې پې اوس که داسې کمپاس یې جوړ کړی چې دغه فرق به کېږي چې یاره دا په دې کې مقناطیسي قطب شمالي دی او دې نه دا بل پکې دا پکې هغه جغرافیایي قطب شمالي دی که دغه فرق وي نو بیا خو ټیک ده که دا فرق پکې نه وي نو هغه چې شمال طرف ته مخکې د هغې غستل چې کوي که نه نو هغه جغرافیایي قطب شمالي نه مخکې بلکې هغه کوم یو د مخکې مقناطیسي قطب شمالي د مخکې کوم یو د مخکې مقناطیسي قطب شمالي ده او مقناطیسي قطب شمالي او جغرافیایي کې فرق راځي فرق پکې د دغې وجې نه په کمپاسو باندې قبله معلومول بالکل صحیح نه راځي فرق پکې ډېر شی راځي یو وجه دقه د فرق یو وجه نور هم ستا دلته په لاس د اوسپنې ګړۍ دې ورچولې ده هغې نه هم فرق راتللی شي که نه یا اگر پلاستیکي ګړۍ د ما د پېژان ودنه پکې هم اوسپنې شته دی که نه پوهېږې یا په دې ایسته سره هم ګړۍ مړۍ نشته خو په دې ځمکه کې هم د اوسپنې رش وي که نه د هغې د وجې نه هم متاثره کېدلی شي ٹھیک شوله یا پکې ښه های ولټیج مقناطیس لګېدلی دی نو لرې چې کومه اوسپنه د هغې نه هم متاثره کېدلی شي پوه شوې بې نو ښه خبره دی چې سړی د نور په ذریعې سره قبله معلومه کړي یا د ستوري په ذریعې سره قبله معلومه کړي او یا په حسابي طریقو قبله معلومه کړي او په کمپاسو باندې نه معلومه چې فرق رانه شي پوهېږې بې اوس موږ پې پوهېږو نه ټیک شو چېرې قبله به څنګه دا خو زموږ د ملانو فن دی که نه موږ په خپله نقشه نه پوهېږو چې خدای په دې جومات کې نقشه لګېدلې ده دا یې څنګه جوړه کړې شلو امامانو باندې وګرځه نو یاره نیم امام به پکې هم نه وي پوه یو خلاصه کې چې نیم به بي هم نه وي پوه قبله نوې جومات جوړی په دې شلو واړو امامانو وګرځوی ماله قبله برابر کړه نو هر یو به درته وایي چې ټیکهدار صاحب ته ووایه به یې برابر کړي نو سیز زموږ دی موږ دغه ټیکهدارانو مصرانو انجینرانو دې ته حواله کړي جو بیا رانه پکې غلطي څه کېږي راځي احتیاط رانه پکې نه کېږي بیا پوه شو دا زموږ فن دی موږ به یې زده کوو چې موږ پې صحیح اوقات راوباسو صحیح قبله پې هغه معلوم کړو پوه شوې پې دا راسره وګورئ ښه بیا پسې دي سماوي قطبین نو زموږ دا جغرافیایي قطب شمالي جغرافیایي قطب جنوبي چې دی د دې په محاذات کې په اسمان کې هم قطبین دي ځکه دغه دوایر په اسمان کې هم پرستلی شوي دي که نه نو هغې ته بیا سماوي قطبین وي نو یو سماوي قطب شمالي شو یو مقناطیسي قطب شمالي شو یو جغرافیایي قطب شمالي او داسې جنوبي ٹھیک شوله هغه سماوي قطب شمالي چې دی دا زموږ د جغرافیایي قطب شمالي سره بالکل په برابره کې بالکل په څه کې دی برابره کې او بیا په دې سماوي قطب شمالي په دغې باندې الله تعالی یو ستوری پیدا کړی پوه شوې پې هغې ته وایي قطبي ستوری په انګریزۍ کې پولرایز ورته وایي څه ورته وایي پولرایز یا ورته وایي قطب تاره قطب تاره نو چې ته که زمینی جغرافیایي قطب شمالي که تا ته نه دی معلوم نو سماوي قطب شمالي معلوم کا یعنی دا قطبي ستوری معلوم کا هغې قطبي ستوري ته مخامخ داسې ودرېږه نو چې مخامخ ورته ودرېدې نو دا داسې دي لکه چې ته جغرافیایي قطب شمالي ته مخامخ ودرېدې مې درته ویلي وو که نه چې بره په چت باندې یو کس ولاړ دی او د هغه په محاذات کې لاندې هم یو کس دی ناست دی یا ولاړ دی دا هغه لاندې نه ویني ځکه دیوال دی خو هغه باندې خو ویني که نه نو چې تا هغې برني کس ته داسې مخامخ ودرېږې دا داسې وشوه لکه تا هغې لاندیني ته څه شوې مخامخ ودرېږې نو چې ته قطب ستوري ته مخامخ داسې ودرېدې چې ورته کتل دا داسې شوه چې لکه ته جغرافیایي قطب ته مخامخ
نو چې هغې سره مخامخ ته چې کرښه راښکله نو په ځمکه یې راکاږه دا به ستا څه شي هغه جغرافیایي قطب شمالي جنوبي بلی شي پوهېږې بیا دغه سماوي قطبي ستوری دا قطبي ستوری چې معلومې چې د دې نه ته سماوي قطب شمالي جنوبي معلومي نو د هغې لپاره الله تعالی نور علامات پیدا کړي د ستورو په شکل کې څه یې ورله پیدا کړي علامات یو علامې ته وایي او دغه علامات د ستورو مختلف ګروپونه دي جرموټې غونته کې دي یسې ګروپونه دي یو ګروپ دی هغې ته وایي دب اکبر څه ورته وایي دب اکبر دب اکبر چې دی دا داسې شکل کې دی دا به وي نو هماسخوتن شته انشاءالله ښکاره به یې ویني دا داسې ستوري دي یو دلته دی 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 یعنی داسې ستوري دي ٹھیک شو دقه شان دي دا یو ګروپ دی جوړ کړی دی دا درې دا څلور دا اووه ستوري دي دې ته وایي دبې دا اووه ښکاري ښه ښکلي په دې اووه ستورو کې دې دوو ستورو ته څه وایي دې ته دلیلین وایي څه ورته وایي دلیلین دې ته څه وایي دلیلین پوهېږې پې نو ته به دا به معلوم کړې نه ټول اول بیا چې دا معلوم کړې نو د دې په منځ کې به اندازه ولګې چې د دې په منځ کې فاصله څومره ده پوه شوې پې نو د دې فاصلې 15 ګونه پوکم 15 ګونه یعنې یوه دوه درې یو خو دغه شو که نه یو 1 2 3 4 5 سکم بیا نو 15 ګونه د دې به دې خوا دي چې وګورې او مخامخ کم ستوری او دا به قطبي ستوری بیخي داسې په نیغه کرښه باندې د سره به پکې کږېږي نه خو چې دا که په فاصله ده د دې 5 ګونه ته رالې او دلته کم ستوری پړقېدو نو دا به کم ستوری دا به قطبي ستوری هسې اندازه ده اندازه ٹھیک شو نه او هسې اندازه یې داسې دا لاس څه دی که نه دا لاس دا چې داسې کوله وکړي داسې پوه شوې پې نو داسې دا داسې چې دې ته ګورې ٹھیک شو که داسې ورته ګورې که داسې ګورې بیا د دې سر نه رواله تر دې ځای پورې دا چې داسې وګورې د دې ځای نه دا 10 ډګرۍ زاویه جوړوي دا څو ډګرۍ زاویه جوړوي 10 ډګرۍ د دې ځای نه که دا ځای مرکز شي یو خط دې لاړ شي یو دې ځای نه دلته دا 10 ډګرۍ زاویه جوړوي پوه شوې پې دا ته هسې ځان هغه دا دلیلین چې دوه معلوم کړي دلیلینو ته وګوره یا دلیلین چې معلوم کړي هغې ته داسې وګوره هسې د دې ځای نه ځان نه داسې دغه وګوره هلکه دې منځ کې دا فاصله ما ته د دې ځای نه 100 سانتي میټره مثال 3 سانتي میټره تا ته ښکاره کېده پوه شوې پې نو 3 دې له چې په 5 کې ضرب ورکړي نو څه تېره 15 که نه پوکم 15 داسې لکه تقریبا 14.5 د پاسه دغه ځای نه داسې 15 هلته وګوره چې هلته دې وکتو کم ستوری د ونه دا به قطبي ستوری دا به څه ستوری دا به قطبي ستوری یوه علامه شوه دا ښکاري ښه انشاءالله د دقې په مدد سره به معلوم پوه شوې دې ته دب اکبر ورته مو یا بنات الناش ورته مو څه ورته وایي بنات الناش یو بل دی ذات الکرسی ذات
یا ډبلیو سٹار ورته وایي کیسوپیا یا ډبلیو سٹار ټیک ده دا هم د ستورو یو ګروپ دی یو جرمټ دی داسې دا دلته دی په دې باندې خو پوه شوئ که نه بس ځو دقه داسې دغه کوم نو ښه دا دشي شکل دشي جوړوي یو ستوری دلته دی یو دلته دی یو دلته دی یو دلته دی یو دلته دی نو که دا ته دې شي وګورئ نو څه شی یې جوړ ډبلیو یې جوړ کړو که نه دې ته ډبلیو سټار وایي پوهېږي بې د دې کې دا اولنی ستوری چې دی دا یو او دا دو تین او دا زویم دی څلورم دی که نه دا دوه دا دوه به یو بل سره شي میلاو کړي دلته به بیا پرس کې 90 درجې زاویه نو پیکس په 90 درجې زاویه دلته چې کوم ستوری د ښکارېدو دا به قطبي ستوری دا مو ښکاري دا ښه واضح ښکاري دا خو د دبي اکبر نه واضح پوهېږي او دا قطبي ستوری چې په خپله دی که نه د ځان نوم د یو ګروپ ملګری دی هغې ګروپ ته دب اصغر وایي هغې ته څه وایي هغه هم دا کې دب اکبر په شانتې دی او دا قطبي ستوری دا یو ستوری دی اخري او په دې کې بیا دا نور ستوري ډېر زیات واړه واړه دي داسې هم ښکاري چې بیخي پاک اسمان یو تکه توره تیارۍ چې لیډونه میټونه هېڅ شی نه وي نو څه پکې ښکاري هم بیا خو به هر حال دا نورې ښکاري نوره عام ده دا بل ګروپ دی دب اصغر دا د هغې حصه دی پکې ښه پړق کوي دی د ټولو غټ ښکاري دا نور پکې بیا د ده د پېژنګلو یو علامه زموږ سره دب اکبر دی او یو علامه ډبلیو سټار بیا دا ډبلیو سټار او دا دب اکبر دا دواړه د دې قطبي ستوري نه یو طرف دی یو بل طرف دی نو که داسې وو چې یو لاندې و او بل باندې و په کوم دا داسې دواړه ګروپونه دې ګیر چاپېره کېږي پوه شوې نو که یو بره و یو علامه یې بره و نو دا بله به بیا لاندې ورته بیا ښکاري خو که چېرته داسې وه چې یو په یو سر و بل په بل سر و نو بیا دواړه ښکاري لکه ګیر چاپېره دې ګرځي که نه نو که یو بره لاړ نو بیا بل لاندې راغی که نه نو بیا به نه ښکاري په هغې ورځو کې خو که چېرې یو طرف ته او بل طرف ته نو بیا دواړه ښکاري نو اکثر موسمونو کې یو علامه ښکاري او بله نه ښکاري او په بعضو ورځو کې دواړه ښکاري ځکه چې په طرفونو باندې خو که بره و نو بیا به یو ښکاري او بل به نه ښکاري بلکل د یو بل سره برابر هم دي چې نه دي لږ دا غونده کې دي ټیک شو نو کله کله یو دې ځای باندې یو په هغه ځای باندې دي چې لږ بر قطبي ستوری دلته دی یو دلته دی یو علامه یې دلته ده ټیک ده او دا فاصلې چې مې درته کوم وي دا به یو شانتې راشي دب اکبر دا یې دلیلینو 5 ګونډه چې راشي او ډبلیو سټار دا دوه د یو بل سره دي چې میلاو کې 1 او 4 بلکل په 90 درجې کار طرف ته دي ګرځي خو اقص دا به مو ګورو ښه ماسودن راشم پسې بیا ټیک ده ها د مانځه نه وروستو که نه انشاءالله د ماسودن مانځه لګېدی شي دلته راشم